السلام علیکم. دا په سکرین باندې چې تاسو ته کوم د ځوان تصویر ښکارېږي د ده نوم دی تاج مین الله. دا د وزیرستان د میرري سره تعلق لرونکی یو ځوان او دا په 2020 کې د نامعلومه خلقو لخوا اوچت شوی او زندان ته شوی او جیل ته شوی چې 6 کاله په جیل کې تیر کړو او د 6 کالو وروسته دغه نامعلومه خلقو په بېدردۍ سره شهید کړو او لاش په نن مور او پلار ته میلاو شي. نه تور ګناه نه سپین ګناه د ده په حق له باندې د ده یو نازولې وړه خور چې هغې د زړه له درده په دغه بېوسه او لاچاره خلقو کې د ده یو وړه خور میډیا ته راله او هغې د ده په حق له باندې احتجاج وکړو. د هغې د ده د نازولې خور دا خبرې را سره واورئ. زه د دغه واکدارو نه دا تپوس کوم، دا سوال لرم چې دا تاسو په کم ګناه باندې شهید کړو؟ آیا تاسو مسلمانان یې؟ تاسو کلمه وایئ؟ تاسو په کم مذهب یې؟ تاسو به الله لره جواب ورکوئ. ده به ګناه کړي، داسې یو مړی به یې کړی، قتل به یې کړی، دهشتګردي به یې کړی، سزا دې ورته میلاو شي، پانسي دې کړی شي، د عدالت نه دې ورته سزا میلاو شي. دا په جیل کې تاسو ته چا اجازت راکړی چې داسې بې ګناه ووژنئ، شهید یې کړئ؟ نه تور ګناه نه سپین ګناه. بل طرف ته په میډیا باندې د پښتنو په حق باندې اواز مکمل بند دی، دغه د ظالم جابر ریاست او د اسرائیلو میډیا ده په پاکستان کې. که بل طرف ته سوچو کې زمونږ بې غیرته او بې ننګه او بې ناموسه پښتانه د دغې په حق باندې اواز نه اوچتوي، په لایپونو کې پراته دي، ګیمونه کوي، فحاشي پیلاوي، پنشمنټ کوي، په ځان باندې انډې ماتوي، خټې په ځان باندې مګي. دا د خالد بن ولید اولاد څوک افریدی دی، څوک یوسفزی دی، څوک ممندی دی، څوک خټک دی، ځان ته غیرتي وایي. دا هغه بې غیرته خلک چې دغه پښتنو په حق باندې اواز نه اوچتوي. زه دغه پښتنو ته یم چې ستاسو نمبر را روان دی، د هر پښتون کور ته دا اور را رسېدو والا دی. انشاءالله د خپل نمبر انتظار کوئ که تاسو د دې په حق باندې اواز اوچت نه کړه. د دغه ماشومې، د دغه خور، د دغه یو ورور چې کوم دی نن شهید کړو، نن تاسو لاړ شئ د دغه خور نه تپوس وکړئ چې ستا په زړه څه تېرېږي، د دغه ځوان د مور نه تپوس وکړئ چې ستا په زړه څه تېرېږي، د دغه ځوان د پلار نه تپوس وکړئ چې ستا په زړه څه تېرېږي. که پښتانه د دغه په حق له اواز نه اوچتوي، الله دې د هر پښتون د کور نه دغه شانتې جنازې وباسي چې دا پښتانه راپاسي.